نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو مبارکو نه غټ غټ اوښکې بهېدې. جړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور چې حضرت عمر ته وی نبی علیہ السلام جاړي، ابوبکر صدیق سره ناست هغه هم جاړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله ولې جاړي؟ ته مه جاړې یا رسول الله، بیا مالې جړا راځي یا رسول الله مه جاړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله جل شانو آیتونه نازل کړه که چرته ما مخکې نه فیصله نه وی لیکلې په لوح محفوظ کې چې داسې به کېږي، یاد ساتئ نبی علیہ السلام ستا او ستاسو نه ملګري ټول له مې عذاب ورکړو. نبی علیہ السلام فرمایل که چرته د الله عذاب راغلی وی دې فیصلې د وجې نه، نو صرف عمر او سعد بن معاذ به بچ شوي، نو ټول مونږ به نیست او نابود کړی ختم کړی. نبی علیہ السلام عمر به بچ شوي، دا دونه لوی حیثیت والا ځکه نبی علیہ السلام فرمایل ترمذی کې روایت دی لو کان بعدی نبی لکان عمر که زمانه پس پیغمبر وې څوک به عمر به. ادون عظیم انسان او اتلس مقامات په قران مجید کې داسې دي، اتلس قسم مقامات چې هغه د حضرت عمر په جبه الله نازل کړي چې عمر سویل الله غشان دي نازل. دا دونه لوی صحابي د پردې حکم چې کله نو راغله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تشریف فرما دی. هغه یا رسول الله وای دا د بهر نم څخه خلک راځي، وفدونه راځي، او ستا کور ته د سره نوځي او دا ازواج مطهرات پاکي بیبیان نشته یا رسول الله په دې باندې دا هغه باری خلکو د باندوالو خلکو د هغې نظر پې لګي خیال هم دی یا رسول الله که دې ته د مخ ته پردې حکم ته وکړي یا رسول الله ډېره به حضرت عائشہ او حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما هغې له غصه ورله په دې ای عمره ستا زموږ په کور کې څه کار ستا زموږ په کور کې زموږ د مخ په پردو کې ستا څه کار رشته دار دی نبي علیه الصلوۃ والسلام حضرت عمر لور حفصه اب نبی علیه السلام معادل نبی علیه الصلوۃ والسلام له مشوره وکړه یا رسول الله که دې ته د مخ ته پردې حکم وکړي چې څنګه وي حضرت عائشہ له قار ورغه او حضرت ام سلمہ رضی الله نور صحابیات مبارک رضی نبی علیہ السلام بیان چې نور روایتونه کې نور ازواج مطهرات د هغې نمونه دي چې هغې په بدو ګڼل په دې خبره دا خبره لا نه وه شوې چې هغې ورته وي ستا زموږ په کور کې څه کار دی. الله آیتونه نازل سورې احزاب چې الله جل شانه فرمایل یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبیانو ته خپل لوریانو ته د مسلمانانو زنانو ته ووایه چې مخ ترې نه پس پټ ساتي يدنين عليهن من جلابيبهن لوی لوی صادرې به په ځان راخوري چې بالکل د دې چا پې نظر ونه لګي خیال هم دی. ناسې دا خبره مې کوله چې کله د مخ پرده نه د عمر د سخت دا فیصله نه وه چېرته او دا مشوره نه وه ماحول به نن څنګه وی څونه چې پرده په یو معاشره کې د مخ هغه ختم شي هغه معاشره هغومره خرابه شي که نه داسې نه ده هغه معاشره خرابېږي. دونه یو اهم ترین چیز دی که حج له انسان لاړ شي نو زنانه به مخ نه پټوي خو بیا به هغه جال وتا چې کپړه به نه راخوري چې مخ سره ونه لګي نه ضروري حکم دا که د عمر سختی نه وي دا څیزونه به منځ کې پاتې شوي